ډیر محترم مسلمانانو قدرمندو یو بهترین وظیفه لدر کوم ان شاء الله العزیز د الله جل شانه په فضل او په احسان سره بستاسو هر رنګه حاجت الله جل شانه در سره کوي. وظیفه انتهایی اسانه ده، د درود شریف وظیفه ده او ان شاء الله چې او یا دروازه برته د حاجت الله جل شانه کولو کی او یا دروازه به د باندې الله جل شانه د غضب او دغه بندي کی، نو چې د انسان حاجت هر کله پوره کیږي کنه، نو چې په هغه باندې رحمت راوریږي او د رحمتونو دروازې په کولوي، د حاجتونو دروازې په کولوي، نو د انسان حاجات هم الله جل شانه پوره کوي. او کله چې په انسان باندې د غضب دروازې کولوي، د الله تعالی د سیړه په لعنت وريږي، نو کو دې ډېر وظایفو کې دې ډېر هم تهجد کې دې ډېر هم هغه هر سنیک کارونه وکي، لیکن د حاجات نه پوره کیږي ځکه چې د باندې د رحمت دروازې نه دی کولاو. نن محترم مسلمانانو داسې وظیفه را چې تاسو باندې به دا دروازې د الله جل شانه د حاجات او داسې فرانستلی کی، لکه یو وږی او یو تږی انسان چې دروازه یو مالدار سړي ته ټکوي او ډېر په زور او زبردستۍ سره ټکوي او هغه ورته بیا راوځي چې یا بنده ته څه وایې، ته مانه څه غواړې. نو دغه رنګ چې ما تاسو د دې درود شریف دا وظیفه شروع کړو، نو د الله جل شانه د سیړه به یو په موږ رحمتونه نازلېدل شروع شي. بل دا چې او یا دروازې به د الله جل شانه د حاجات په ما تاسو باندې شروع شي، نو چې دا شروع شي بیا به الله جل شانه خود به خورې ته غواړم، ما قسم په الله قسم مې راته وخوړو چې الحمدلله زه په خپله درود شریف روزانه ویم، زر پیرونه سیوازه ویم، او زما چې کم حاجات یو اټومیټیکلی الله تعالی پوره کوي. دا ته زه یقینا خبره کوم او قسم مې هم درته وخوړو چې الله جل شانه هر حاجت چې دی هغه زما اټومیټک قبلی پوره کوي. به زه ته خبر هم نیم هغه حاجت الله تعالی زما پوره کړی وي. نو تاسو ته هم درخواست ده چې دا درود شریف ان شاء الله شروع کړئ، اټومیټک په الله جل شانه ستاسو حاجات پوره کول شروع کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونه خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، دغه مسافر لري الله جل شانه ډېره اوږده د صحت او د عافیت اوږده زندگی ورکړي، او دغه مسافر دی الله جل شانه په ډکو منګلو خپل بیبیانو ته، خپل رونو خویندو ته او خپل خوږې مور ته راواپس کړي. محترم مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د درود شریف وظیفه ده. درود شریف کم یو دی؟ صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد. دا آسان درود شریف دی. دا به څونه کارته وایو، په دې کم کم انعامات الله تعالی ورکوي. علما کرام فرمایي چې کم انسان درود شریف وایي کنه، دا به هر غم الله تعالی لري کې. لږ ازموده خو پې وکړئ کنه محترمو، لږ خو پټرۍ وکړئ کنه. ما پې کړې ده ځکه راته وایم، ما زما پې حاجتونه پوره شوي ځکه راته وایم. ان شاء الله تاسو پټرۍ وکړئ او تاسو یې لږې ورځې وکړئ، صرف دا درود شریف یا بل آسان درود شریف درځي او زر فیرې روزانه وایئ، هر ټایم کې ویلی شئ. ګوره که ماسپښین مونځ نه پسې که ماښام ماسخوتن هر وخت یې ویلی شو، آسان دی. صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد. ته یو وظیفه مه کوه، ټولې وظیفې پرېږده، صحیح شوه. او دا وظیفه شروع که دا زر فیرې روزانه وایه، هر ساعت کې وی، هر وخت یې وی، خو پرېږدی به هم نه، تر 40 ورځو پورې جاري وساته. 40 ورځو کې به دننه دننه الله تعالی تا باندې دومره برکات راولي، که ستا رشته ده، که ستا غم دی، که ستا ښادي ده، که ستا بیماري ده، که ستا قرضونه دي، که ستا مشکلات دي، که په هر ملکونو کې څونه خلک دی پریشان حاله دي، ټول په ټوله به ان شاء الله اټومیټیکلی الله جل شانه د سیړ نه قبلولی شي، پوره کولی به شي. نو محترمو، څوک چې یو پیره په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف ولولي، په هغې انسان رب العالمین لس رحمتونه راوړي، لس ګناهونه معاف کوي، لس درجې بلندوي. صحیح شو که نه؟ او بیا قرآن کې الله تعالی څه فرمایي؟ فمن جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې آخرت ته یو نیکي راوړه، الله تعالی څه فرمایي؟ دله به زه یوه په لس باندې بدلوم. نو محترمو، چې یو بېرې درود شریف ویلی دی، د هغې برکته 10 نیکۍ میلاو شوي، دا 10 له بیا یو له بیا په 10 کې ضرب ورکړه، نو دې نه محترمو 100 نیکۍ جوړه شوي.
نن د 100 روپو قیمت شته لیکن د 100 نیکو قیمت نن نشته دی. خدا قیمت پاله پیدا شي کنه چې کله د دوکې د سترګې نه دي په دنیا کې چې موږ د دوکې د سترګې غړولې دي چا د سپنوم باندې چا د سپنون څوک د محبت په نوم ځان تبا کو څوک د عشق په نوم چا ځان تبا کو څوک د ګناهونو په دلدل کې نه خطر څوک په قرضونو کې نه خطر دی. محترم دا ټول عارضی زندگی دا امتحانګاه ده چې څه دلته چا وکړل آخرت کې به هغه غریبي خو دلته د ټماټر وکړل نو آخرت کې به مثال په طور ټماټر دغه کې صحیح شو کنه کو غنم دی وکړل نو غنم مری به تعالی خو بادام نه راځي لہذا دلته چې کوم عمل کو هغه رنګي برتا مرګ راځي څنګه د مرګ هغه رنګي په آخرت کې پاسي څنګه آخرت کې پاسي تر دې بل جنت ته هم الله تعالی داخلي. لہذا محترم د غفلت د ژوندۍ نه ځان فاسوي وظیفه کوي ټولي وظیفه کوي لیکن روزانه د درود شریف زر وار ان شاء الله وای صلی الله علی محمد کدا نشوي صلی الله علیه و آله وسلم کدام نشوي صلی الله علی النبی الامی هر درود شریف چې ده د روزانه زر پر چې کوم انسان وي دنیا او د آخرت ټول غمونه ټول پریشانای وي رب العالمین په خپل احسن طریقې سره ختم کی. محترم موږ ته هم دعاګانې کوي موږ تاسو ته دعاګانې کوو.